सूर्य मोहम्मद आयत नंबर 20 को शपगिश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 24 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نذر المغشي عليه من الموت فأولى لهم صدق الله العظيم سورة محمد آیت نمبر 20 رکوع شپږشتم سپاره تاسو له یاد شي پرون هم موږ د منافقانو حالت ذکر کړی وو چې منافق هغه بنده په مدینه منوره کې چې ظاهري تور سره په مسلمانانو سره کې ناستلو او چې کله به د مسلمانانو نه پاسې نو چا سره به کې ناستلو د کافرانو سره دا منافقو او چې کله به د نبی له صلوات و سلام د مجلس نه قوتلو نو دا خبره وکوله وما دا قال انفا په اوسس کم دی پیغمبر څخه خبرې وکړي نو دا سوال به چې کم دی د خندا د پاره کونو چې یاره مونږ چې کم دی په مجلس کې ناستو او مونږ چې کم دی په مجلس کې د خبرو ته خیال نو د څه خبرې کولې او دویم به چې کم دی په ریپورټینګ کولو د دې خبرې چې آیا دا نور خلق د پیغمبر په خبره باندې پويږي او پويږي نه نبي به خپل مشرانو ته خبرې وړلې چې موږ د مسلمانانو ته پوسو کولو د پیغمبر خبره به وته یاد وي دا خبره موږ پرون کړي وکړه تاسو لا یاد شي دلته الله رب العزت د منافقانو بیا یو حالت بیانې ودا منافقان نبی له صلوات و سلام ترایشي او چې د جهاد حکم وکړه نازلېږي او چې کچرته د جهاد مقرر لله نبی له صلوات و سلام ته وی مؤمنانو ته وی چې مونږ به داسې جنگ کوو او مونږ به کوم دي داسې جهاد کوو ودا څه قسمه خبرې کوي او چې کله د جهاد حکم راشي وی د سترګې داسې کولاوي پاتې شي چې تا کوم خبره وشوله اوس به کوم دي جهاد ته ځو او په جهاد کې وشاملېږو او البته مونږ ته شهیدان کیږو دا خو زموږ د وس خبرې نه دي نو اول وی چې جهاد حکم وکړه نازلېږي نو ځان د چا سره ملګری کوي د مسلمانانو سره او چې کله د جهاد حکم نازل شي نو الله فرمایي مثال ورکړي چې څنګه چې یو انسان مړ شي سترګې کولاوي پاتې شي ودا چې کوم دې سترګې کولاوي پاتې شي چې دا جهاد ته وسوځي زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی په مدینه منوره کې منافقان ناستو او دا خبره کولی ویره دا پیغمبر نه دی وی چې کاش دل چې کوم دی مونږ په مدینه کې زینو ور کړی وی مونږ ولا په مدینه منوره کې زی ور کړو ولا شي ملګری جوړ شول چې کاش مونږ دل دا زینو ور کړی دا خبره منافقانو وکړي او چا وریدلی زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ یو نوجوان صحابي دی په دې ډیر زیات غوسه شو ویری د نبی له صلوات و سلام پسې دا خبر یو کلی دې چې کم دی ان قریب دې سره چې کم دی جنگ کولو خو ترې چې کم دی زید ابن ارقم ته ویل چې بچی راسه چللې نبی له صلوات و سلام شته چې تر څو پورې هغه دې سره جنگ نه کړي جهاد نو موږ تاسو ته اجازه نشته ده او تلاش نبی له صلوات و سلام ته دا خبرې وکړه وزراولو نبی له صلوات و سلام ته دا خبرې وکړي د الله پیغمبر ادا منافقان نه دي دي دا خبرې کوي کدی پیغمبر ته مونږ زینو ور کړي اوس به دوه ملګری نو جوړ شي وي
ومونږ ولا زی ورکلو ملګری جوړ شول وی دا خبره چې څنګه ما وکړه منافقان راغلل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کې ناستل وتی چې د الله پیغمبره چرته مونږ چرته ستا په شان کې داسې خبره که چرته مونږ داسې خبره وکړي چې دې چرته مونږ ګونګیان نشو او مونږ فرشتین چې کوم دې داسې خبرونه امان غواړي مونږ خلاصه کې نبی علیہ السلام چې کله دا خبره وریدلو ملاوی نه وشوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دې زید ابن ارقم ته فرمایل وګوره چې کوم دې دروغ دی ویلي دي ښا ویتا د داسې خلکو مبارک خبرې کړې دي سونه شریف خلک دي زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه رښتونه کل وکذبنی او زید دروغجن کوما ډېر زیات ملامت شوما ویراولم په خپل خیمه کې ناستوما او په ما باندې دا شپه دومره سخت تیر شوله بما ویل چې یاره د ازمکه چې کم دی کولو شو زه پکې لاندې وسلار شمه د الله پیغمبر ماته ویل چې دروغجنې دا به څنګه چل کېږي صحابو چې کم دی کنه داغي د سیرت چې کله انسان ګوري بالکل د ایمان تازه کېږي موږ د عمر رضی الله تعالی عنہ سیرت شروع کړې ده په 27 سال کې هغه کې کارنامې کړې د انسان عقل حیران شي زید ابن ارقم دا یو نوجوان صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ما ته ویل چې تا دروغ ویل زه ډیر زیات خپه شوم چې پیغمبر خدا ما ته دروغجن ویل نو خلق به په ما باندې اعتماد وسنګ کوي د سره دا فکر چې کله سبا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را आवाज وکړو چې زید आवाज کې بیا بیا ویریدم بما وی چې کې دي شي چرته حکم نازل شي چې دله سزا ورکې دروغ ویلي دي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کې ناستون وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې زیدا تا رښتیا ویلي دي او ان الله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله د دې خبره گواہی ورکړه چې منافقان چې کوم دي دروغجن دي خبر باندې پوه شئ وګوره صحابه په باره کې الله بازو ټیم کې گواہی ورکړي دا چې صحابي رښتیا وي منافقان دروغ وي وګوره دې داسې یو چهره جوړه کړي بابا چې نبی له صلوات و سلام په دې باندې خطا شو چیرې د دې دا خبره بالکل ټیک دي او د نبی له صلوات و سلام د مجلس چې کوم ملګری نبی له سلام ویل یاره ودا خبره د ټیک نه دي دلته هم الله تعالی د منافقانو ذکر کوي چې دی اول د جهاد خبرې کوي او چې کله د جهاد حکم نازل شي سترګې داسې روزي یعنی جهاد ته بسوق دي دلته د منافقان ذکر دي ويقول الذين اويها خلقت امنوا ايمان روړو لولا نزلت سوره ولنازل نشو سوره فاذا انزلت سوره محكمه پس هر کله چې نازل کړي شو یو سورت محکم وذکر فیها القتال او ذکر شو پاره کې د جنگ رأيت الذين نبی صلی الله علیه وسلم تبوینه هغه خلق دي فی قلوبهم مرض چې تبذرون کې داغي دي بیماری ينظرون الیک دی ګور نبی صلی الله علیه وسلم ستا طرف ته نظر المغشی لکه چې ګور هغه کس چې بهوشي راغلی وي عليه باغمان دي من الموت دمر دسد تغوري فاولا لهم فاستبهد دوی د پارا طاعت حکم منل وقول او خبر معروف نیک کول لازم دي فاذا عزم الامر بیا هر کله چې اراده وکړي شي دکا فلو صدق الله پس کچري دوی رښتینی شول الله سره لکان خیر لهم بهتر د دې لپاره فهل عسیتم پس آیاتاسو ندا امید ان تولیتم کچری تاسو مخواړوي ان تفسدوا فی الارض فساد وکړي پزماګه کې وتقطعوا ارحامکم او پرې بغړې خپل رښتې اولئک الذین هم دادلدا هغه خلق چې لعنهم الله لعنت وکړو الله تعالی په دوی باندې
فاصمهم پس کانه قلبی واعمى ابصارهم اور اندے کرسترګي دوی افلا يتدبرون القرآن آیت دوی غور نکوي په قران کې ام على قلوب یا پزړونو باندې اقفالها د دې تعلیب ردی ان الذين ارتدوا بشککم خلق چې اپوټه وګرځیدل علی ادبارهم پشاګانو خپلو من بعد ما تبين لهم الهدى پس لدین تخکار شو دی در پار لار د هدایت الشیطان شیطان سول لهم خیستقل دیتا وامل لهم او مهلت وقل دیتا ذلك بانهم دا زکه چې دوی با قالوا للذين ويلبها خلقتا كرهوا جناخ خيكرا ما نزل الله هغه چې نازل کړ الله تعالی سنطيعكم چې ډیر ضرب موږ استاسو خبره اومنو في بعض الامر پزنی کارونو کې والله يعلم اسرارهم او الله کوي کې د دې په پټو خبرو باندې فكيف پسند حال بوي اذا توفتهم الملائكه هر کله چې د دوی روح قبض کوي فرښت دي يضربون چې وهبا وجوههم مخون د دوی وادبارهم او شاګان دوی ذلك بانهم او دا پدې د ودی چې دوی اتبعوا پیروي وکړه ما اسخط الله دا هغه خبره چې ناراضه کړو الله تعالی وکریو او دوی ناخخ کړه رضوانه د الله تعالی رضا مندي فاحبط اعمالهم نو د برباد کړل د دې امانونه الله تعالی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.